زمو قرآن دې د پاتې شوخه په تور سمګلینګ مونږ استعمالو. تاسو دا قرآن ګوري پته نه لګي چې په دې قرآن کې د کس دا پیسې بندي کړي دي او دای به تور یو آله استعمال کړي د خپل دنیادارۍ دپاره. قسم دې کو دغه کس سوم کو په زندګۍ کې دا قرآن راغستی. یقین په الله وکړه. الله اکبر کبیره. تاسو دا قرآن مجید اینې کنه چې دا څومره د دې بې حرمتي ده. یعنی دنیا پکې دننه ورکوي د مخلوق نه دنیا پټي د قرآن په ذریعہ باندې. الله اکبر کبیره. تاسو یې دې نه بله غټه بې حرمتي به وي چې زه د قرآن الفاظ په طور آله استعمال کم د دنیا د ګټې دپاره. نو لعنت دې په دغه کس او په دغه انسان باندې چې پیسې په ایرپورټ د قرآن مجید په دننه تحفظ کې راړی. الله اکبر کبیره. د الله بندګانو دا قرآن دی چې زما او ستا به شفاعت کوي. ښه ګوره په دې کورونو کې دننه پروتي که نه، تاسو دا ویډیو سره هم ګورئ. دننه په کورونو کې قرآن مجیدونه پراته دي. دننه پکې کولالانو جال اچولي او جنابو مچو پکې ګبینونه اچولي. خو چې کله جګړه شي بیا یو بل ته په غېږ کې ورولو کو نه ورولو. یو ټوپک هم دې ساز کړی یو ته ورولي بلې بل ته ورولي. الله اکبر کبیره. نو الله په موږ سره هم وکړي. دا قرآن مجید به زما بیا څه شفاعت وکړي. زما حالت د مسلمان به بیا څه شي چې کوم قرآن په نازل شوی د هغې دا بې حرمتي کوي. او تاسو ته پته ده بیا چې دا جنۍ واده که نه الله اکبر کله چې د جنۍ واده نو په سر ولوي قرآن مجید کې دا ولې وایي برکت دی. الله اکبر. دې جنۍ چې تلاوت د دې کړی دا قرآن مجید صرف د دې دپاره نازل شوی دی چې کله خور او لور واده کېږي او په سر یې ورله کېده او چې کله مړی د کور راوباسي نو قرآن مجید ورسره کېده او چې کله د یو بل جګړې شي نو یو بل ته په دغه کې ولو په غېږو کې ولو. دا قرآن دې ته پاتې شوی. یاد ساتئ. ګورئ د قرآن د وجې نه الله فرمایي د قرآن د وجې نه زه ډېر خلک چتومه او ډېر خلک ښکته کوم. ګورئ تاسو ګورئ هر یو مسلمان نن د زوال شکار دی کو نه دی شکار. د هر یو مسلمان واګې د غیرو په لاس کې دي. حالانکه د دې قرآن په برکت په پوره دنیا حکومت دا د مسلمانانو حق دی. خو چې حق دې ته راشي چې د دنیا په طور دنیا استعمالو ما تاسو ته پته ده په دې جماعتونو کې خیال کړي دننه چې کوم هغه یو حدیث مبارک په لیکلی او لاندې به پکې بیا هر څه لیکلي خپله پته پکې بیا چولي چې دا پلانې زرګر دی پلانې جنسې والا دی پلانې کپنې والا دی پلانې ډنګرې خوادې. نو دی په دې دین کې د دنیا وردنده کړې ده. جماعت کې دننه حدیث هم لګی او لاندې پکې خپل د دکان فتح چولي. نو ته وایې په دې کې اخلاص شته. الله دې موږ معاف کړي. والله بس دی یقینو که په دې ډېر سخت خبر شوم چې قرآن مجید مړه اوس کو دا د غیر کولاو کې غیر کنه غیر مسلمه کولاو کړي په دې چې دا کم دی ایرپورټ ته کو دا د غیر مسلمه کولاو کې ظالمونو څومره راپسې خاندي چې دا ستاسو هغه قرآن دی مړه. دا وګوره تاسو موږ خو د خپل د انجیل او د زبور او د تورات ډېر عزت کوو. دا ستاسو کتاب دی. والله بس دا کم کارونه موږ ونه کړه. الله دې موږ معاف کړي. بس دا تاسو څو ګورئ که نه ډېر بې سور شو. قسم دی الله دې به موږ رحم وکړي. دا یو کلام پاک دی او دا موږ به طور روزګار استعمالو. الله اکبر. او پیسې به کې وړو راوړو